امام قرطبي رحم الله واقع ذکر کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خالی یو کس راتلو د قیس په نوم باندې او دا به د نبي علیه السلام خواته ناستو خفه به و محزون به و محزون وی نبي علیه الصلاة والسلام وتل چې ما لکه تكون محزونا كل الوقت ولې لکه قیسه ته ټول عمر خفه زما مجلس کې ناستې خیر خدای همیشه ته خفه ناسې وی هغه ورته ویل چې یا رسول الله انی اذنبت ذنبا فی الجاهلیه د الله رسوله ما په جاهلیت کې یو ګناه کړی ده فاخاف الله یغفره الله لی یریږم الله به ما معاف نه کړي رسول الله وتل اخبرني عن ذنبک ما خبر که څه ګناه دې کړې ده نو قصه یې ورته وکړله ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د هغې قوم نو ما چې خپلې ژوندۍ لوریانې به یې خښولې ژوندۍ لوریانې به یې په ځمکه کې خښولې وایي زما لور وشوله او ډېره زیاته ښایسته لور وه زما وایي ما ته مې ښځې وویل چې دا پرېږده وه ویل ما نه پرېښودله ما ویل چې وجنه مې ویل بیا را باندې ښځه غالبه شوله چې دا ماشومه خیر دی پرېږده ورته دا به غټه شي ویل آخر د ښځې مې ومنله او هغه ماشومه مې پرېښودله حتی کبرت وصارت من اجمل النساء وی دا جنۍ غټه شوله او په ټول کلي کې ښایسته جنۍ وه نو په خطبوها الناسو خلک یې پرښتو پسې راتلل یو پکې دا راځي دې مطلب نه دی چې دومره غټه شوله چې دا بالغه ده خو دومره ده چې خلکو وایي چې دا به زما بچي له راکې دې ته هم خطبه وایي دومره شوله چې د ګرځېدو شوله بابا پاپا یې کولی شو پویدا او زما سره ویل داسې مینه شوله چې بس زما نه بغیر به ډوډۍ نه خوړله زه به چې رالم زما په غېږ کې به کېناستله مینه راسره ډېره زیاته وه د مور مو سره مینه وه خو ما د مور سره یو کمیټمنټ کړی و د مور سره مې یو معاهده کړې وه د دې جنۍ د مور سره خپلې ښځې سره چې زه به پرېږدم خو ګورې دا به د کور نه بار ته نه وباسي چونکې بیا خلک خبرېدل خلک به راتله چې دې کور کې جنۍ ده او ښایسته جنۍ ده نو فدخلتني الهمیه په ما په زړه کې هغه قومي تعصب راوچت شو نو ویل ما په زړه کې وویل چې دا جنۍ زه نه پرېږدم دا به وځم او دا زه وجنمه دا خو غټه جنۍ وه ویل ښځې ته مې وویل چې یاره د دې وخته پورې ما د خپل لور چېرته د کور نه بار ته نه ویستلی ویل ما د خپلې ښځې ته وویل چې داسې وکړه زما د لور لږه سنبال له سنبال که چېرته بوځم ویل ښځه مې داسې خوشحاله شوله چې ګوره په ړومبي ځل باندې ګوره پلار خپل لور بار ته بوځي نو زما ښځه راولګېدله او زما د بچی سنبال له سنبال کړله سترګې ورله تورې کړلې او پاکه را پاکې کړله جامې ورته واغوستلې بنګړي ورته په لاس کې واچول والې ورته واچولې بالکل تیاره یې کړله ویل مال یې راکړله هو اخذت علی المواثیق زما نه وعدې واغستلې ویل ما ته په دروازه کې وویل چې ته خو ځې ګوره یاد ساته چې لا تضیع امانتي زما د امانت به نه ضایع کړې مال به رور راوړې ما ورته چې ټیک ده ویل ما ورته په لات منات باندې قسمونه وکړه راووتم دې دا جنۍ مې راوستله وایي زموږ په علاقه کې اوس هم څوک چې مکې ته لاړ شي نو هغه ځای معلوم دی په هغه ځای کې یو کنده وه کنده په دغې کندو کې به خلکو خپلې جنکۍ وراچولې او بیا پې د هغې د پاسه به پې خاورې وراچولې وایي هغه ته لاړو موږ وایي موږ چې کله د کوهي دې غاړې ته ورسېدو وایي زما دا لور خو غټه جنۍ وه بیا پوه شوله چې زما دا پلار چېرته ما ورګزاري ویل ما ته وایي چې بابا جانه څه کوې ویل ما ورته څه بانه وکړله چې دلته کې به موږ ایساریږو او دمه به کوو بیا به ځو ویل زما لور ډېره هوښیاره وه زما په دې پلتزمتني خو جعلت تبکي زما په دې خپو پسې کلکه ونښتله او جړلې او ویل ما ته ویل چې یا بتې عیش ترید لا تضیع امانت امي مورې ای پلاره ته څه کې او زما د مور امانت چې ته ضایع نه کوې دا خبرې ما ته وکړله یو طرف ته چې ما دې لور دې یعنې په دې تته ژبه باندې ما ته به دا خبره کوله چې بابا څه کې لا تضیع امانت امي زما د مور امانت ضایع نه کې او بل طرف ته ما کتل چې دا خلک به راځي او زما د لور تپوس به کوي دا ما له قار راتلو ویل اخر داسې وشوله چې غیرت را باندې غالب شو غیرت را باندې غالب شو په زور مې د لور د خپلو خپو نه وشو کوله او ښکته مې د کوي ته ورواچوله او د دې کوی دغه یو اواز راځي چې یا ابت لا تضیع امانت امي یا ابت لا تضیع امانت امي ای پلاره زما د مور امانت ګورې ضایع نه کړي وایي دغه اواز یې کوو او ما کوی باندې په منډه منډه باندې بیلچې خاورې ورواړولې او حتی چې دغه اواز ختم شو وایي د هغې ورځې نه تر د اوسه پورې دا څومره وخت وشو ته راغلی پیغمبر شوی او دا خبرې اوس ختمې شوي دي خو زه خوشحالېږم نه زه چېرته د خوشحالۍ په مجلس کې کینم ما ته د لور اواز په دې غوږونو باندې راځي چې یا ابتې لا تضیع امانت امي دا اواز ما په غوږ باندې راځي نو ویل زه ډېر زیات خفه یم ځکه ستا په مجلس کې ناست یم هم ماله څه خوند نه راکوي وایي کله چې ده دا قصه ختمه کړله او حتی انقطع صوتها وایي چې دا جنۍ اواز ختم شو دا خبرې ختمه کړه او دا غلی شو نو ویل په دې دوران کې بره نبي علیه السلام ته وکتل ویل فبکا رسول الله صلی الله علیه اصحابه نبي علیه السلام هم جړل صحابه کرام هم جړل او نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې فلانیه که الله رب العالمین ما ته امر کړی لو امر الله لي ان اعاقب احدا لعاقبتک
که الله ما ته اختیار راکړی وی چې زه په دې ټول مخلوق کې یو کس ته سزا ورکړم نو ما به تاله سزا درکړی وی. ظالمه څوک داسې کار کوي، دومره زیاتې څوک کوي. نو دا د دې مشرکانو طریقه وه چې دوی به جنکۍ ژوندۍ ښخولې. الله وی دا ورته چا ویلي و؟ دا ورته د دې شرکا او محبت ورته ویلي و. دې نه معلومه دا شوه چې شرک کله کله انسان په قتل باندې راواړوي.